اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رفیق احمد صاحب پرنسپل، محترم خالد سیف اللہ صاحب، ټولو مشرانو، استادانو او خوږو شاګردانو، السلام علیکم. زه یقینا ډېر فخر محسوسوم چې زما دوه داسې کشران چې زما د مخې را لوی شو او هغوی ماشاءالله دومره اچیومنټس کوي چې د یو انسټیټیوټ په صوبه کې اول نمبر راځي او د بل هغه په دویم نمبر راځي. I am proud of them, really. خالد صاحب او رفیق صاحب دواړه په خپل میدان کې چې کوم کار کوي دا کار ډېر خلک په ډېرو مودو کې نشي کولی، دوی ډېر زر وکړو. نو د دې نه د دوی د زیل پته لګي، د دې نه د دوی د اخلاص پته لګي. د انسټیټیوټ ته زما راتلل چې دي نن او د دوی چې ما ته بلنه راکول دي، ما نه مخکې د سټیج سیکرټري وویل چې یاره یو وړوکي انسټیټیوټ ته ده راتلل، خو ما وکتل چې په دې وړوکي انسټیټیوټ کې ډېر غټ خلک اوسېږي. ستاسو ټیم ورک ما وکتو چې ټیم ورک څنګه دی، په کومه طریقه باندې دوی دا ټول ایونټ ډیل کوي لګیا دي. بیا د هغې نه پس ستاسو کانفیډنس لیول چې ما وکتو، زه ریلي ډېر امپریسم چې ډېر کانفیډنټ بچي پکې ما وکتل، خصوصا دا قوالي چې کوم دواړو کوله ډېر زبردست اعتماد و پکې. سټیج سیکرټریز خو تقریبا ټول ډېر ښه، خو دا یو سټیج سیکرټري چې دا داسې غوندې ویښتې نه دي دا چې په د سترګو د بڼو په شان ویښته چې دي څه نوم دی د څه نوم دی؟ هارون صاحب ریلی چې ډېر انوالو دی په خپل کار کې. دا بل ملګری چې دی ښاغلی کوم چې زیات تر اردو کې خبرې کوي، کله انګریزي کې، ما ته چې بلد را څه نوم دی؟ حماد صاحب. حماد صاحب ډېر ښه، ډېر په ښه انداز باندې سټیج وچلو. تاسو ډېر په ډسپلین باندې دا هر څه واورېدل او دا دومره ډېر وخت تېر شوی او ښه ستړي شوي هم یئ، خو زه غواړم چې تاسو د خپل انسټیټیوټ دپاره یو زبردست کلیپ وکړئ د خپلو استادانو ته، د خپل پرنسپل ته، چې هغوی ته پته ولګي. ستاسو عمر چې دی، په دې عمر کې ما ته اکثر رایاد شي یو فلسفي وایي چې که ته غواړې چې ته ښایسته شې، ښکلی شې، نو د 20 کالو عمر کې که ته ښایسته نه شوې نو پوه شه چې بیا ته نه شې ښایسته کېدی. که د 13 کالو په عمر کې ته طاقتور نه شوې نو پوه شه چې دا څیز بیا تا ته نه میلاویږي. او که د 40 کالو په عمر کې هوښیار نه شوې نو پوه شه چې دې نه ته محروم یې. او چې کله د 50 کالو په عمر کې مالدار نه شوې نو پوه شه چې ته اړو مالدارېدی شې نه. که موږ غور وکړو، زموږ خلکو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، دومره ټیلنټ دی، دومره آوټسټینډنګ خلک ما په پښتنو کې لیدلي دي. او بیا خصوصا د ملکنډ دا سیمه چې ده، په دې کې خدای پاک یو ډېر غټ صلاحیت په هر میدان کې اچولی دی. ستاسو غوندې زلمي چې دي اوس په تاسو کې د استاد په حیثیت باندې مونږ ته پته لګي چې یاره په د دې شازلمي دننه کم یو انسان، کم یو ټیلنټ ناست دی، اندازه کېږي مونږ ته. په تاسو کې ډېر غټ غټ خلک ناست دي دننه، او د دې خلکو دریافت کول چې دي دا هم د دې استادانو کار دی. دا استادان چې دي دوی ته پته لګي دا تراشي
یو بچی لکه څنګه چې مور او پلار خپل یو بچی چې دی هغه وړوکی څښا پس ښایي بیا یې لوی کي بیا یې پوی کي بیا هغه کامیاب سړی شي یا کامیابه ښځه شي دغه رنګ په تاسو کې مونږ ته ډېر کامیاب سړي ښکاري دا د مور پلار د استادانو سره دا تجربه وسره چې هغې دغه بچي تراشي او د هغې نه کامیاب خلک جوړوي خو شرط دا دی چې ستاسو دا صلاحیتونه ټول په صحیح ټریک واچولی شي تاسو سوچ کړی حدیث شریف کې راځي مونږ ډېر فخر کوو چې مونږ مسلمانان یو قرآن او حدیث چې دی زمونږ دپاره د کامیابۍ د ټولو نه غټې ذریعې دي په قرآن کې په حدیث کې ټول عمر ما لوستي دي چې په هغې کې د علم په هغې کې د زده کړې په هغې کې د پوهې په کار ډېر زور اچولی شوی دی حدیث شریف کې راځي چې د زانګو نه واخله تر لحده پورې علم زده که بیا وایي چې د علم زده کړه په هر مسلمان نارینه او زنانه باندې فرض دي طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمات او بیا په تیره د دغه هر څه باوجود چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدای پاک نه کم څیز غواړي د کم څیز طلب کوي کم څیز ورته ضرورت دی نو هغه څه شی دی صرف علم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله پاک نه څه غواړي رب زدنی علما رب زدنی علما اے الله زما علم زیات کړي یعنی د بل هیڅ شي ضرورت نشته صرف د علم ضرورت دی انسان ته چې علم څوک زده کړي نو د هغې نه علاوه بل هیڅ شي ضرورت نشته کامیابي هم په دغه علم کې ده تاسو د علم په لټون راوتې یو بل ځای کې ویلی کېږي چې د علم په لټون باندې ووتې او ته مړ شوې نو ته شهید یې تاسو د علم په لټون راوتې او دا پلاران چې دي دا سپینګیري دا مشران چې ناست دي دا هماغه خلک دي چې ستاسو نه امیدونه ساتي ستاسو سباون غواړي روښانه غواړي په تاسو کې دوی غټ خلک لیدل غواړي او د دې هر څه سره که تاسو ډېر معلمان شئ او ډېر غټ انجینران شئ او ډېر غټ ماهران شئ خو چې تاسو ښه انسانان نه یې نو تاسو هیڅ هم نه یې او ښه انسانان چې دي هغه اسلام پیدا کوي ښه انسانان چې دي هغه پښتو پیدا کوي لکه یو اردو یو شاعر وایي چې اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ اگر تم حسن چاہو تو میرے چہرے پہ مت جاؤ کہ چہرے بجھ بھی جاتے ہیں میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے طلب ہے حسن کی تو پھر میری گہرائی میں جھانکو میرے اندر کا انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے په شکل کې ډېر هم ښایسته یي څوک نو څه سو وټ ماشاءالله تاسو ټول مونږ کته ډېر ښایسته ډېر سمارټ یې خو چې خوی هم ښه نه یې عمل هم ښه نه یې کردار هم ښه نه یې یو آر نتھنګ دا داسې لکه بیا په ډیران کې چې ګل راوخیږي چې بدخویه بد عمله بد کرداره ښایسته زلمی نو هغه داسې لکه په ډیران کې چې ګل راختلی زه رفیق احمد صاحب او د هغې ټول ټیم ته ډېره مبارکي ورکوم دا چونکې لیډر چې کله ټیکي یو چا ویلي دي چې یاره ته ماله زمری لیډر راکړه نو زمری که د ګیدړو مشر هم شي نو ګیدړو کې لږ ډېر غیرت را پیدا کړي او که د زمرو مشر ګیدړ شي نو هغه زمري هم ګیدړان غوندې کړي دا لیډرشپ دی او لیډرشپ هغه خلک کولی شي چې کوم خلک اخلاص لري بزنس هر څوک کوي دا انسټیټیوټ چلول یا نور پرایویټ ادارې چلول چې دي this is a sort of business خو چې میشن ورسره ملګری شي نو دا د بزنس نه زیات بیا سروس شي او د رفیق صاحب د سروسز ته ډېر درناوی لرو او ډېره مبارکي ورته ورکومه چې ماشاءالله you are doing very well you are doing excellent really ځکه چې دلته
چې کله تاسو ته ښه استادان راځي نو تاسو د دې نه اندازه لګوئ چې ښه استادان په دې راځي چې رفیق صاحب په میرټ خلک راولي نو چې استادان ښه راځي په میرټ نو تاسو به هم میرټ ټیکي تاسو کې به هم هغه صلاحیت راځي او هغه ډېر بدبخته بني ادم چې هغه د ښه استادانو په موجودګۍ کې څه زده نه کړي ډېر بدبخته به وي موقع ده فایده ترې اوچته کوي ځکه چې کله بني ادم ته موقع میلاو شي اوسپنه تودی او په هغه وخت کې ته څه جوړ نه کړي نو بیا سړه اوسپنه ټکوی ستې نه جوړېږي دا ستاسو ورځې دي دا ستاسو وخت دی دا کوم حالات چې تیر شو په دې وطن باندې ما ته خو رایادېږي چې په اولس باندې لږ قدر له غم راشي زما د زړه په دواړو سرو سترګو کې نم راشي او سړي کې زه محسوسومه لکه بریښ د اسمان چې د وطن په نرۍ ملا کې چرته خم راشي مونږ خو عمر خوړلی دی اوس ستاسو وار دی مونږ خو چې کله سپین ویښته د یو هم په ویښتو کې را پیدا شو نو پوه شه چې بس یو پوړی وختې د عمر اخري منزل طرف ته روان شوې ستاسو وخت دی او مونږ ستاسو په شکل کې ځان وینو مونږ غواړو چې ستاسو په شکل کې مونږ کامیابی حاصله کړو ستاسو په ذریعه باندې به مونږ د وطن نوم روښانه کوو ستاسو په ذریعه باندې به مونږ کامیابی راوړو ستاسو په ذریعه باندې به مونږ د دې وطن دا تیارې چې دي دا په رڼا کې بدلو او په تاسو هم دا یقین دی په تاسو کې وینو هغه صلاحیتونه چې په تاسو کې شته هغه صلاحیتونه بله دا ده چې دا کوم حالات روان دي زمونږ په وطن کې چې دا تعلیم یافته خلکو کوم لوټ مار شروع کړی دی که نه یعنی تعلیم یافته خلک چې هغه چې کله سره د علم دا داسې دی رحمان بابا یو شعر دی وایي چې د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولې خر به حاجي نشي په طواف نو چې دا سره د علم کوم خلک د قانون خلاف ورزي کوي یا د قاعدو خلاف ورزي کوي یا د اصول خلاف ورزي کوي یا د دین خلاف ورزي کوي یا د پښتونولۍ خلاف ورزي کوي نو دغه خلک چې دي دا عالمان نه دي دا جاهلان دي بلکې د جاهلانو نه بدتر دي بل مونږ په خوله باندې وایو مونږ مسلمانان یو نو چې په خوله باندې وایو مسلمانان یو په زړه باندې کافر یو نو دا مونږ څه شی شو مونږ نه کافر یو نه مسلمانان مونږ بیا منافقین یو چې دا درجه د هغې نه هم لاندې ده د کافر نه هم لاندې درجه ده نو یا خو ځان ته مسلمانان مه وایئ او چې ځان ته مسلمانان وایئ نو په مسلمانۍ به ټیک عمل کوئ یا ځان ته پښتانه مه وایئ او چې پښتانه ځان ته وایئ نو په پښتونولۍ به ټیک عمل کوئ تاسو به چینج راولئ او کله چې پښتو متل دی چې ښار وران شي نو د هغې نه ښه جوړ شي تاسو چینج راولئ تاسو بدلون راولئ دا کم خلک چې ستاسو په لاره کې دیوالونه جوړوي کم خلک چې ستاسو مستقبل تاریک کوي یا ستاسو غوندې د نورو ظلمو مستقبل په تیارو کې اچوي نو د هغه خلکو نه دا وطن خلاص کوي چې بل چاته لاره نه بندوي دا وطن مونږه زمونږ مشرانو په ډېرو قربانو حاصل کړی دی او که چېرې مونږه د دغه قربانو قدر ونه کړو نو دا به زمونږ د لاسو نه داسې وښویږي لکه صابون نه صابون چې د لاس نه ودانګي اکثر د سړي نه کموډ ته ودانګي او بس بیا یې راغستی هم نه شي خیال هم کړی دی دغسې به هم دا وطن خدای مکه د لاسو نه وځي خو که چېرې مونږ بیدار یو نو دې وطن ته څوک کاږه هم نشي کتی دې وطن ته څوک برم نشي کته او هغه په تاسو کې دا صلاحیت وینو په تاسو کې شته خو شرط دا دی چې هر څوک د خپل ډیوټي خپل فرض په ټیک ځای کوي عموما ځوانان چې دي په ځوان عمر کې خلک وایي چې مړه ماته نصیحتونه ولې خلک ډېر کوي په نصیحتونو خلک تنګېږي لکه یو فلسفي مې لوستو نو هغه لیکلي وي چې یاره د 15 کالو په عمر کې بني آدم دا سوچ کوي چې یاره زه خو په هر څه پوهېږم
بیا د 15 کالو په عمر کې سوچ کوي چې یاره زما د پلار خوړو په هېڅ نه پوهېږي. بیا د 15 کالو په عمر کې سوچ کوي چې یاره زما د پلار خو هم لږ لږ پوهېږي. د 15 کالو په عمر کې وایي چې یاره زه خو بلکل نه پوهېږم او په هر څه زما د پلار پوهېږي. بیا د 55 کالو په عمر کې وایي چې کاش چې ما د خپل پلار د تجربې نه فایده اوچته کړی وی، هرانه مړ شو ما ته هېڅ زده نه کړه. نو همداسې نصیحتونه په خلکو بد لګي، خو دا ضروري څیز دی او د نصیحت په انداز کې ټیک ده کله کله لږ ثقالت وي. زه خو په بنیادي توګه یو شاعر سړی یم، نو زه به ته یو شعر یو کلام به ته ووایم، یو به ستاسو دپاره ووایم یو به د ځان دپاره ووایم. ټیک ده؟ او د غزل څه شعرونه به ته ووایم، بلکې اول یو قطعه ده چې دا خزان به مې ځیګر کړي پاڼې پاڼې، دا خزان به مې ځیګر کړي پاڼې پاڼې، راشي ګل راته په ورکړي پاڼې پاڼې. دا خزان به مې ځیګر کړي پاڼې پاڼې، راشي ګل راته په ورکړي پاڼې پاڼې. اخر دې ته به موږ څنګه مینه وایو، اخر دې ته به موږ څنګه مینه وایو چې ګلاب درله څوک درکړي پاڼې پاڼې. د غزل څه شعرونه دي چې دلته کې قدر د بهار نه کیږي، دلته کې قدر د بهار نه کیږي، په دې وطن کې مې روزګار نه کیږي. او زه په خزان کې سره ګلونه غواړم، زه په خزان کې سره ګلونه غواړم، ستا په سرلو ته رانوار نه کیږي. او ماله بیتوله مینه راکه اشنا، ماله بیتوله مینه راکه اشنا، زما په لږه مینه کار نه کیږي. ماله بیتوله مینه راکه اشنا، زما په لږه مینه کار نه کیږي. او رو رو بزو که هر سولار ګرانه ده، رو رو بزو که هر سولار ګرانه ده، بعضې کارونه په تلوار نه کیږي. او خدایا په خوب کې مې حضور کې ورته، خدایا په خوب کې مې حضور کې ورته، ګنې زمانه خو اظهار نه کیږي. او اخره قسم نه خپل زنې په خال، اخره قسم نه خپل زنې په خال. زما خیال رفیق صاحب بچي م ټول زلمي شوي دي. اخره قسم نه خپل زنې په خال، ستا په ما ولې اعتبار نه کیږي. او ربه زما هر یو ارمان پوره کې، ربه زما هر یو ارمان پوره کې، دومره بلا دي چې پشمار نه کیږي. لیونی تل په محبت سمیږي، لیونی تل په محبت سمیږي، قاضي ته وایه چې په دار نه کیږي. او اوس ناصحانو اخر ومنل چې، اوس ناصحانو اخر ومنل چې د اباسین په زړه کې لار نه کیږي. ډېره مننه. دا ستاسو دپاره یو وړوکی نظم دی او د دې نظم نوم دی مور. یو مور ده، تاسو به هغه مور یو نظم زما بل وبه م اورېدلی چې هغه زما کور پتا جنت دی ما دپاره فرښته یې، هغه نه دی، دا یو بل دی. ټیک ده؟ ژوندون لکه بیدیا د بني آدم پکې یریږي. که څوک پکې مسافر وي نو هسې نه به ژړا راته نه شي په دې چې مور نه لري. هاسټلو کې خو نه اوسېږئ که نه، ټول لوکل ځای ښه شته پکې. زه بس ښه ده خو مور درته رایادوم هسې نه چې دلته راته په ژړا شي څوک. ژوندون لکه بیدیا د بني آدم پکې یریږي، ژوندون لکه بیدیا د بني آدم پکې یریږي. یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي. په ژوند کې که څه خوند دی خو د مور په برکت دی، په ژوند کې که څه خوند دی خو د مور په برکت دی. د خپو د لاندې ایښی الله ځکه جنت دی. د مینې سرچینه د دې د ذات نه شروع کیږي. یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي. د ګل په شان ځواني د خپل بچي د سر نه تاو کړي، خپل سر هم کله کله د اولاد دپاره داو کړي. د ځانه ناخبره په بچي باندې دردیږي. یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي.
دې زه لکه کلال په خپلو لاسو باندې ساز کړم خبر یې په انجام کړم او خبر یې په آغاز کړم رګونه دي زما وینه د دې پکې تاویږي یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي بدبخته دی هغه چې په دنیا کې مورې نشته د زړه پرنځ اخته دی او د زړه ټکورې نشته بغیر له دعاګانو یې ژوند څرنګه تیریږي یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي ډېر شکر د الله دی چې ستا سوری مې په سر دی چې مور یې لا ژوندی د اباسین هم بختور دی ډېر شکر د الله دی چې ستا سوری مې په سر دی چې مور یې لا ژوندی د اباسین هم بختور دی ډاډه یم زما مخې ته اوس غرونه نه ودرېږي یو مور ده په دنیا کې چې زړګی پرې راټولیږي ډېره مننه